خاص یہ ٹاپک کو لیके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. د دې نه مخکینی ټاپک اوهمز لاو اوس څه کوم دی इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. د इलेक्ट्रिकल نه بدل لګي زمونږ مطلب وی ټو الیکټریک کرنٹ. الیکټریک کرنٹ دا रेजिस्टेंस مین اپوزیشن یا رکاوټ. ٹھیک شو. نو د الیکټریکل रेजिस्टेंस اول نو لیکه انټروډکشن. د الیکټریکل نه زمونږ څه مطلب دی ټو الیکټریک کرنٹ. ټو الیکټریک کرنٹ او د रेजिस्टेंस نه موږ مطلب واخلو اپوزیشن. نو کار به آسان شي. ها ٹھیک شو. لکه ځان پوهیږئ لکه څنګه چې فور ایگزامپل موږ سره یو سرفیس دی او د هغې د پاسه یو بوډي موشن کوي. نو هغه سرفیس چې کوم دی دغه بوډي د موشن د اپوزیشن پیش کوي که نه پیش کوي. ته موږ فرکشن وایو. چې کله موږ سره الیکټریک کرنټ دی په یو کنډکټر کې روان دی نو دا کنډکټر څه کوي دغه الیکټریک کرنټ اپوز کوي. نو دغې ته به موږ څه وایو الیکټریکل रेजिस्टेंस ورته موږ وایو. نو اوس ډیفینیشن ته راشي. The opposition offered by a conductor to electric current دغه د موږ سو وایو electrical resistance ورته وایو. اسانه وې ها سمبل ولیکه دا سمبل موږ سره آر دی. د فگر نه مو تاسو ته مزید کلیر شي. د فگر نه مخکې دې خو لږ خیال وکړئ. فور ایگزامپل لا موږ سره یو لاره ده یو سټریټ دی. خیال کوئ ښه په دې کې دننه چې کوم دی ښه د دنیا شی کسان ولاړ دي. ښه ډېر کسان دي پکې ځان پوهوئ. ورسره په دې ځای کې څه ګټې مټې هم پرتې دي څه خنډان دي وغیره وغیره. ټیک شو. اوس څه کار کېږي چې د دې طرف نه لیټ سپوز یو لیونی سپی راغی په دې سایډ باندې سره یو لیونی سپی راغی نو څه به کېږي منډه به وي که به نه وي. اوس چې کله دا ټول کسان منډې وي نو سم خیال دی بالکل په ډسپلن کې به روان وي که نه. ځکه لیونی سپی دی ورپسې شاته ښه یو بل به دې کې ورکوي نو دغه د یو بل دا فلو به متاثره کوي که به نه متاثره کوي. دا کسان چې کله منډه وي نو د دوی دا پیټرن به داسې وي چې یو بل سره به کولایډ کېږي ټکراویږي به یو بل سره. د هغه کولیژن د وجې نه به څه کېږي د یو بل فلو به متاثره کوي. د دې نه علاوه دلته کې خیال وکړئ دا خنډان وغیره چې کوم پراته دي دې سره به ټکراویږي فلو به متاثره کېږي. دغې ته موږ रेजिस्टेंस وایو. همدغه کار چې کوم دی بالکل ټیک همدغه شان دی کې په دې کنډکټر کې دننه موږ سره کېږي. خیال وکړئ څه مطلب شو. دا موږ سره چې کوم دی هغه کسان راغلل دې ته موږ څه وایو الکترونز ورته وایو. ټیک شوله. چې کله ما سویچ آن کو نو چې سویچ آن کېږي نو د دې بیټرۍ مطلب هغه لیونی سپی شو. پوهېږئ په خبره باندې ځکه د سره زور دی نو د دې زور د وجې نه دا الکترونز چې کوم دي دې خوا به منډه شروع کړي. پوهېږئ په خبره باندې دا الکترونز چې کله فلو شروع کړي نو د دې فلو دوران کې دا الکترونز به په خپل منځ کې کولایډ کېږي. ورسره د خنډانو په ځای باندې لکه چې کوم نیوکلیسز دي نیوکلیس اف د ایټمز چې کوم موږ سره دي هغې سره به کولیجن کېږي. نو د دې کولیجن د وجې نه چې کوم دی دا الیکټریک کرنټ به اپوز کېږي او دقې ته به بیا موږ څه وایو دغه اپوزیشن ته بیا موږ الیکټریکل रेजिस्टेंस وایو. په دې خبره باندې پوه شولې که نه چې څومره کولیجن زیات کېږي هغو نه به اپوزیشن ورته زیات وي هغو نه به الیکټریکل रेजिस्टेंस سیوا به وي. صحیح شو. نو ایکسپلینیشن کې ورته ولیکئ. In the given figure we have a conductor connected with a battery
थ्रू अ स्विच د یو سویچ په ذریعه باندې موږ څه کړی دا موږ کنیکټ کړی دی as conductors consist a large number of free electrons په conductors کې موږ سره څه وي large number of free electrons دی موږ سره نو چې کله موږ switch on کو when the switch is turned on the electrons will flow direction वैसे भी the negative ना positive तरफ ना the electrons will flow from negative terminal to the positive terminal through the conductor अलग पुगे कना ए कंडक्टर दी a large number of free electrons दी वर सरे چې कल मंग switch on को the electrons but the negative terminal ला positive terminal तरफ तो से कीगी flow कीगी वा د दې flow په دوران کې the electrons بس कीगी په خپل منس کې او nucleus سره به collide کیږي یو opposition به پیش کی هغه ته موږ څه وایو electrical resistance ورته وایو the electrons will flow from negative terminal to positive terminal through the conductor during this flow the electrons will collide with each other and also with the nucleuses. This collision will cause an opposition to the flow of electric current in the conductor. This opposition is then called electrical resistance. सही शो लेगा दे पोजीशन तब हम सवायु इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह मंगवाई बेरा सुध दे इक्वेशन था यूनिट था आए बंदे खबर को एक्सप्लेनेशन क्लियर देगा टोल था इक्वेशन ए ओम्स ला के मंगविलु छे बाय ओम्स ला अल्ले के तस तमा थ्री इक्वेशंस रोख यो द करंट द पारा यो द वोल्टेज द पारा यो द रेजिस्टेंस द पारा नो द रेजिस्टेंस द पारा मंग सरदा से रागलो छे R is equal to V divided by I सही शो R is equal to V divided by I दैट इज रकम तो आगा साइड तना सिरा पेरेस बस ठीक है R is equal to V divided by I ददिना मत बरा शे यूनिट था द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कम दे दामंग मैयर को पा ओहम्स के दामंग बस के मैयर को पा ओहम्स के हाँ याद है पारा सिंपल मंगदा से इस्तेमाल आखिरी चीज 1 ओहम रेजिस्टेंस बस सुमर भी ख्याल करें 1 ओहम दे दो गोरे the equation na kachare za 1 ohm resistance ruba sama no 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere ba mang sare rashi sa matlab sho yo conductor de agale che kama battery sara ma connect kade de da voltage mang sare 1 volt de ठीक छोला और द aga 1 volt द वजना द दे conductor na che कम current pass कीगी aga mang sare द 1 ampere बराबर दे नो बिया ba mang sare द electrical resistance समरे भी द 1 ohm बराबर बवी क्लियर द खबर